الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قابل احترام ډیرو قدرمنو عزتمند مسلمانانو ورونو او ډیرو قدردانو ملمنو دو درې جمعې وشوې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت متعلق ما تاسو ته خبره شروع کړې ده. وخت لږ وي او د نبی علیه السلام سیرت خو ډیر زیات دی. وجه دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق او د نبی علیه السلام شریعت او د نبی علیه السلام قانون او حکمت دا در قیامت پورې مخلوق د پر الله نمونه را لېږلې ده. نو د نبی علیه السلام د زندګۍ یو منټ نه یو سکند هم نمونه ده او یو سکند هم هغه صحابه کرام ځان سره محفوظ کړی دی. د نبی علیه السلام د کور د ژوند، د بهر ژوند، د جماعت زندگی، د جهاد زندگی، د سفر زندگی، د حضر زندگی، د بیماری حالت، د خوشحالی حالت، د خفګان حالت، د پریشانی حالت، ټول په ټول باندې صحابه کرام ځان سره محفوظ کړي دي او موږ ته بیان کړي دي. یو خبره داسې نشته چې صحابه هغه موږ ته د نبی علیه السلام نه بیان کړي. ماسخوتن کې موږ د مشکات شریف یو دو حدیث وایو، کوشش کوئ چې ورته غوږ دی اورئ. تقریبا 9 بجې موږ سبق شروع کوو. ناغرس پکې یو حدیث راغی چې زنانه سره لاس ولګي او دس پې ماتېږي یا نه ماتېږي. د علماو پکې اختلاف دی، صحابو پکې اختلاف دی. امام شافعي رحمت الله علیه، زموږ امام صاحب رحمت الله علیه اختلاف دی. هغه وایي چې زنانه سره لاس ولګي ماتېږي او دس، او چې امام صاحب وایي نه ماتېږي. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې نه روایت خپل خورایې کوي. هغه ورته وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به خپلو بیبیانو کې یو بیبي وه، هغه ښکل کړه او بیا لړه او مونځ ته ودرېده او داسې ونه کړ. دې حدیث نه دا معلومه شوه چې زنانه سره لاس ولګي او نو اودس پې نه ماتېږي. او خورایې ورته وایي ما هي الا انت، پیته چې دا خبره کوي چې نبی علیه السلام په خپلو بیبیانو کې یو بیبي وه، هغې ښکل کړه او بیا یې اودس ونه کړه او مونځ یې وکړ، نو هغه نور څوک وه خو ته یې که نه خپل خورایې وه. غرض زما د خبرې دا دی چې بیبیانو د نبی علیه السلام دا خبره هم نه ده پټه کړې، مونږ ته ښکاره کړې. دا خو د خاوند او د ښځې په خپل منځ کې ډېر زیات د پردې او د راز تعلقات دي. دا خو څوک چاته نه وایي، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره مور بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هغه هم پټه نه کړه دې دپاره چې امت ته پته ولګي. ځکه د نبی علیه السلام هر کار چې وي دې کې څه چل وي دا الله پاک امت ته یو تعلیم را لېږلی دی. نو بهرحال خبره مې دا کوله چې د نبی علیه السلام سیرت دا ډېر زیات دی. 3 کاله زندګي ده او 3 کاله کې چې څه کړي دي هغه ټول د نبی علیه السلام سیرت دی او هغه زمونږ دپاره نمونه ده او دین دی. نو خبره مې تاسو ته تېره جمعه دې ځای ته را رسولې وه چې نبي علیه السلام د 9 کالو شو، نو بیا به خپل تره سره امداد کو او ګډې به یې سرولې په هغې. او نبي علیه السلام چې کله بیا پیغمبر شو، پیغمبري ورته ملاو شو، صحابه ورسره پیدا شو، نو دا خبره به یې کوله چې داسې پیغمبر نشته چې الله پې ګډې نه سرولې. نو صحابو ته انت یا رسول الله تام سرولې دي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل او ما هم سرولې دي، ما هم سرولې دي په یو په قیرات سره. قیرات څه ته وایي؟ په یو قیرات سره به ما ګډې سرولې. قیرات څه ته وایي؟ د شپږم حصې څلورمه حصه، 1 روپۍ چې شپږ ځایه کړي او د هغې شپږمه حصه، لکه 6 روپۍ چې شپږ ځایه شي نو 1 روپۍ راځي شپږمه، او د هغې څلورمه حصه 1 څلورنۍ راځي. نو لکه د 6 روپو په 6 روپو کې 1 څلورنۍ چې واخلي، ما په دې باندې مزدوري کړې ده. او دا ځکه او څوک وایي چې قیرات دا سپایو د ګړو نه به یې اولشل
هغه به ورکول نبی علیہ السلام ته په مزدورای کې هغه به نبی علیہ السلام وړل او د خپل تر سره به امداد کو تر غریبو دا تر ابو طالب چې ان دې عجز و دې کمزور و نو سره امداد شروع کو او دغه وخت کې نبی علیہ السلام عمر مبارک لس کاله چې کله 12 کاله عمر برابر شو په دې طریقې وسره په کلی کور کې امداد وکړ 2 کاله داسې کړي 12 کاله چې برابر شو ابو طالب سے تو تجارت د پاره د مزدوری کوي تجارت کوي نو د هغې دپاره روان شه قافلې سره ویلم شام ته نو چې تجارت به وکړو که څه مزدوري وشوه چې کار مالې تیار کړ او روانېده نبی علیه الصلاة والسلام راغی او هغه تمسک بزمام ناقت ابي طالب نبی علیہ السلام د ابو طالب سے د وخي هغه مهار ونیسو اورته وی کاکا ته چې شام ته ځې انما نه بوزي هغه ته نه بچیا تا نه بوزم سفر دی سفر کې صعوبت ته تکلیف ته تماشومه ته دونه سکالو بچي دور وګت سفر تا ته ګران دی ته دلته کلی کیا زه چې کله زه به لاړ شم تجارت به کوم واپس به راشم بیا به خیري مشغولي وو او ژوند به دې روخه ښکلی خو زه ځم کمزوري ده سفر به وکړو ګورې که په دې سفر کې زمونږ ته څه مزدوري میلاو شو هغه اموهار وله ونیسو ته ده کاکاجي ته چې ځې او ما نه بوځې او نو ما چاته پرېږدې نو ما خو نه پلار شته او نه مور شته چې دا خبره وکړه د ابو طالب سے طبیعت خفه شو ځان سره راجوخ که ورته یې بچې بس بوزم دی ځان سره بوزم دی ته مه خفه کېږه تا به نه خفه کوم پلار ورته هم دا وصیت پرېښودی و چې ګورې دی به نه خفه کېږي نبی علیہ السلام ځان سره روان کړ د سفر خو ګران کار دی نبی علیہ السلام په نازک بدن په ماشوموالي کې سفر کړی دی او دا یې د مجبورۍ نه کړی دی دا یې د مستۍ نه نه دی کړی دا یې د مجبورۍ نه کړی دی چې کلي کې څوک شته نه مور مې نشته پلار مې نشته رور مې نشته خور مې نشته په ترونو کې دغه یو تره دی چې ده ولې ډېر خیال ساته هغه رانه په سفر ځي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورسره روان شو څو ورځې مزل یې وکړ بصره یو ځای دی هغه ځای ته ورسېدل شام ته روان دي په اوښ باندې سواره دي بصره ځای ته ورسېدل دغه ځای ته چې ورسېد دغه ځای کې د یو پیر صاحب دی د هغه خانقاه ده عبادتګاه ده پای کې به عبادت کو دا د مخکې پخوا نه را روانه عبادت خانه وه د دې پیر صاحب نه مخکې هم په دې کې مشرانو داسې عبادت پکو دا مشرانو به داسې کول دغه پیر صاحب چې و د به په چا پروا نه کوله لارې سره خوا کې خانقاه وه په لاره رنگ برنگ خلق بتله قافلې بتلې خو ده به په چا باندې پروا نه کوله په چا نظر نه خرابو نه چا سره ګل ګټ کو نه د چا خو ته خیال کو نه د چا بدو ته خیال کو بس خپل عبادت سره به کار چې دغه قافله دغه ځای ته ورسېده دغه خانقاه خواته ان د قافلې خلک دغه ځای کې کېناستل وی دمه کوو دمه یې کوله دغه خانقاه نه دغه پیر صاحب بار راووته او د ده نوم جرجیس دی او مشهور په بحیرا باندې دی بحیرا راهب ورته وایي بحیرا پیر صاحب ورته وایي دې بحیرا چې داسې وکتل دی خلکو ته نو د خپل چې څنګه نور کال بیا څنګه چل کو هغه شان چل کوي پروا د چا نه کوي خو چې دې دلته وکتل
ان دې قافلې ته چې وکتل نو خیال یې شو ورته یو ماشوم دې په دې قافله کې هغه ته خیال ماشوم څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دته خیال شو مخ مبارک د نبی علیہ السلام خور ډیر خسته و نورانیت پکې حسن پکې او کمال پکې دا و چې د بحیرا راهب وته وکتل نو قافله یو خدا و چې ماشوم دې قتل نو دس وریاض یو ټوټه ور د په سر باندې سمچته او په دې سورې جوړ کړ د وتا سلیر په دغه سره وکتل بیا دوی مدا و چې د قافلې خلک ټول لا جمع شو یوونه وداغونه لاندې دمکې سوري تکین استل نو سوري کې ځای پاتې نشو قافله چې ټول یو ونه تر لاندې شنو بس ونه سورز ونی بسوره سوري دا ماشوم بهر پاتې شو دا بحیرا راهب وته ګوري او دا خلق وته خیال نه دی ا دې وته ګوري دا غونې نه یو سړ غره ولدا شو په دې ماشوم باندې پاسه سورې شو بس د پړه کې شک شو یاره موږ کتابونه ګورو موږ ته په دې خپل کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر صفاتونه راځي او دا غس علامې را ته بیان شوې دي علامې دي ماشوم کې ښکاری چې دا پیغمبر نه بس دا خپل مه دغه نه خانقاه نه راوته عبادت خانه نه راوته او دې قافلې په تراغه چریم دې نو راوته قافلې والا چې وخت لغې تم ناشنا ښکار شو چته پیر سے وو چته بهر راوتل دا خو ناشنا خبره ده دا دې څنګه راوته چراغه ورکه سوچ کوي چې د ماشوم سره زسو خبرې وکم دغه نزه معلومات واخلم خود سره د خبرې څنګه کوم معلومات به څنګه کوم ورکه سوچ کوي دا چې وکم د قافلې والا له دعوت ورکم روټای بوله یو ماشوم د مخه بټول له روټای چرته هغه پیغمبر دی قافلې خو تراغه و د قافلې خلکو ته وای تاسو ټول د ما ملمانه پلاني وخت تاسو ما سره وټای خورئ هغه ډېر خوشاله شو چې ته پیر سي به چې ته مونږ ته دعوت راکول ډېر خوشاله شو خځې مونږ به درځو د قافلې خلک پوه نه دی چې دا دعوت د څه د وجې کوي او دا چاله کوي چې د روټای ټیم شه دی ټول لړل د پیر سي عبادت خانې ته ورغلل هغه ته روټای تیار کړی دا کې نو روټای تا ګوري هغه چې دا ودی چاله کړی دا ماشوم نه لته هغه دای نه دی پرې خدای ځان سره نه دی بوتلې پیر سے بوته وای تاسو نه څوک پاتې شوی خو نه دی پینه چې مونږ ټول راغلیو پینه سو خصوچو کوي چې تاسو بدنه پاتې شوی دای وته بس مونږ نه څوک نه دی پاتې یو ماشوم مونږ پرې خو نه دی هغه مونږ دې ته پرې خو دی چې خامہ خدمون په قافله ده او خان دی او سره سامان دی کړي کړي دي نو هغه مو څوکیدارای ته حفاظت ته پرې خو د ماشوم همون ته ټول لادو هغه ته نه کنه یو کسب نه پرې دی یو کسب نه پرې دی د قافلې د خان او د خبر غم مکوي خو هغه ماشوم امراولې البه ته روټای کېدم چې هغه ماشوم امراولې ابو طالب سے حارث توي حارث تدی ورور دی د ابو طالب سے ورور دی د عبد المطلب زامنو کې ما تاسو سره کې له حارث د ټولو مشر ورور هغه توي ویلړ شاو اړو کې مراواله چې پیر سے وای راول نو راواله انو لار ناماشوم مراوسته پته اوس روټای وته کې خدا وی تاسو خره یو په خپل پیر سے براغه ماشوم سره کې ناست ګوري وته سلان دی باندې غیر چا پیر نو ته ګوري په مخکینو کتابونو کې په تورات او په انجیل کې د نبی رسول صفات داسې موجودو داسې ولکه چې بالکل یو صحیح تصویر مخکنه موجودي الله تعالی قران کې فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دایدا خپل پیغام دایدا نبی علیہ السلام دا سی پیجنی یو سړی چې لکه خپل بچی پیجنی
څنګه چې خلق پر ځامل پیژني نو دی دغه شان دا نبی علیہ السلام پیژني راهب ورته ناست دی ګوري ورته کله ولسترګو ته ګوري کله ورته مخ ته ګوري کله لاسونو ته ګوري کله مخ کې کله رستو غیر چا پیرور ته ګوري خو یو شی دی چې هغه پټ دی او د هغې کتل ډېر لازمي دي هغه شی کوم شی دی هغه شی دا دی چې د نبي علیه السلام د نبوت یو علامه دا وه چې د نبي علیه السلام د دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر نبوت و د نبی علیہ السلام د دې دواړو ګو په منځ کې د کنترې د هګۍ برابر یو غونډې ځای و هغه راوتی غوندې ځای و په هغې باندې په سرو ویښتو باندې لیکلی شوي محمد رسول الله دا ورباندې په سرو ویښتو باندې لیکلی شوي نو هغه راهب دا غرض و چې هغه مهر وګورم که هغه هم په ده کې موجود وي نو دا بیا د آخرې زمانې پیغمبر دی خدا ویلې نشي دی ماشوم تم نشي ویلې چې ما تم لا بربنډه کا او دې پلار دې تر ته ولهم نشي ویلې چې دا ملا راته وښیه ګوري را ګوري ځان پوهیږي خبرې ورسره کوي او چې روټۍ کله برابر شوه او خلک ټول ماړه شو ان ورته وایي تاسو دی دا ماشوم ما سره لږ غوندې پرېږدئ بیا یې درلیږم ابوطالب ورته وایي جګوره دنه بغیر وې نه پیغام شاه سپیکر مکوه دې ته نه پیژنې دې زه پیژنم دې ته نه پیژنې دې زه دې ښه پیژنم سپیکر مکوه بس لږ ساعت یو څو منټه دې سره زه یو دوه خبرې کوم دا خبرې مې خوښې شوې دا ماشوم مېړه ته ډېر پرېوته نو یو دوه خبرې ورسره کوم وایي ښه جي دی یې رخصت کړل په هغې دغه د قافله ناسته ده نبی علیہ السلام ایثار کا کہ نبی علیہ السلام ایثار کا نو دا راہب وتوی اسألک بحق لات والعزى الا ما اخبرتنی وتوی زتا تا د لات او د عزى په نوم باندې قسم در کوم چې زه به نه تپوس کوم ته به مال صحیح جواب راکې هغه وخت لات او عزى او منات دا مشهور بوتانو دا ډېر غټ بوتان و په دې باندې خلکو ځان وجلی دی ډېر عبادتونه یې ورته کړي دي نو ورته یې وایي زه تا ته د لات او د عزا په نوم سوګند در کوم چې ته به ما ته ښه صحیح جواب راکړې نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تسألني بسم اللات والعزى والله ما أعز شيئا من لات من بغضها وی قسم ما تمید بانا د لات او د عزا په نوم باندې که تپوس مه کوه زما د قسم وي په الله چې ما تا د لات او د عزا نه ډېر بدي شي بل یو شی داسې نشته ته ما نه لات او د منات د عزا په نوم باندې سوګند راکې چې ان وتا پیر صاحب ته نبی اسلام وایي قسم دی چې د لات او د عزا نه ډېر بدي شي داسې بل ماته یو شی نه ښکار لکه دی چې مې سوره بدي شي د ده په نوم رانه تپوس مه کوه پیر صاحب ورته وایي نو ښه ده بیا درته یو خبره کوم زه تانه اسألک باسم الله زه تانه زه تپوس کوم بالله د الله په نامه باندې په خدای باندې سوګند در کوم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل زه اوس ما نه تپوس کوه تپوس رانه کوه اصل ما نه اخبرک ما نه تپوس کوه زه بدل جواب در کوم د الله په نوم رانه تپوس کوه نبی علیہ السلام لا معصوم دی پیغمبر شوی نه دی فطري طور په نبی علیہ السلام کې وحدانیت موجود او فطري طور نبی علیہ السلام په معصوموالي کې الله ذوالجلال د غلطو نه ساتلی دی د پلیتو نه ساتلی دی نبی علیہ السلام یو پیرې ته ګډې سرولې شپه به هم بهر راله پکې ځکه چې ګډو سره خو اکثر د ګډبه شپه په شاړو دشتو باندې راځي په غرونو باندې راځي ګډې خو اکثر بهر پرتي نو سره بل ملګری هم دی ملګري ته وایي یاره که ستا اجازت وي نن ماله لږه موقع راکړه زه به لاړ شم دې کلي ته او چکر به ولګوم د ماسخوتن کې چې د کلي کې وګرځو را وګرځو وایي د ماښام ماسخوتن کې کله ډېره مزه کوي انو مونږ ورته سمیږو نه انو بس خیر نن به زه لاړ شم
او داسې بل بیا ته لاړ شي ملګرو ته ډېره ښه ده لاړ شه ملګریه لاړ شه نبي علیه الصلاة والسلام راغی او ملګری هلته ګډو ته پاتې شه چې دلته راغی څه ټنګ ټکور اواز راځي د سرود اواز راځي څه ټنګ ټکور دی نبي علیه السلام غوږ کېښود یاره دا څه دي وایي دا خو دلته د پلاني او د پلانی واده دی د پلانی زنانه او د پلانی نارینه واده دی وی هغه واده کې څه ټنګ ټکور کېږي خلک را جمع شوی دی مجلس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی ویوار کا زبم لاړ شو اللہ رب العزت چې د چا حفاظت پانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے آغا چې الله دی یو بنده حفاظت کوي ان هغه سره څوک څه نشي کولی کنه چې ډېر ماشوم پیدا شنو شیطان ظالم راغلی د مسکول لپاره خبره مې ته کړې وه چې ولا ګوتې وړلم چې دی لیونی کم نو هغه وخت کې چې ماشوم څنګه پیدا شو هم نبی علیہ السلام الله حفاظت کړی شیطان ولا ګوتې نه دي وروړي چې راغی او شیطان ولا ګوتې وړلې نو جبریل ولا یو داسې دیکه ورکړه چې عدن ته ورسو نو الله حفاظت کو نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زر عالم دلته وړوکوالی دی په دې لا نه پوهېږي چې دا جایز دی او که ناجایز دي خو الله تعالی د ګندو نه ساتي نو هغه مجلس ته رادن نه شوم نو چې څنګه رالم نو په ما سترګې پټې شوې داسې بېهوشي را باندې راځي دومره زیات غلبه را باندې د خوب راله چې هېڅ مې ونه لیدله ونه کتل بس کېناستم اوده شوم او مجلس شوی هم دی او د نیمې شپې پورې ختم شوی هم دی خلک تللی هم دی زه پاتې شوی یم په ځای اوده اوده چې سهار نور ولګېده او نبي علیه السلام ګرم شو نو را بیدار شو وایي دی دی خو بېګا زه راغلی وم مجلس ما زه به مجلس وګورم مجلس خو نشته مجلس څه چې شپه هم تېره شوې ده الله ذوالجلال به داسې حفاظت کو بهرحال نبي علیه السلام لا ماشوم دی هغه ورته وایي د لات او د منات په نوم باندې د لات او د غزا په نوم النبي اسلام ته د لات او د منات د لات او د غزا نظما زیات بدی شي هغه بل دا مې ډېر بدی شي د په نوم تپوس مه کوه وایي زه نو د الله په نامه باندې درته روی در کوم چې ما ته به جواب ووایه اوس وایه نبی علیہ السلام تدا سڑے وی دا بحیرہ ورتوی وی دا راتا ہوایا جتا تا خپل خوبونو اللہ توایا سنگا خوبونو وینی اوستا خوب سنگوی نبی علیہ السلام وتطول خبرو کوي خوب چی وینم داسی داسی وینما چه سار شینا خوب زماما تبیا پوی خبان معلومیگی جدا رشتیاج اغوی اغشا خوبوی نما رشتیاوی دا سے نور تپوسنے اکل بیا و تاخیر کے وی بچیا یو سوال دم نبلم دا اللہ پنم بالکم ما تبد آغی مال وائے آور تای وایا بابا وایا سچم وایا نزب جواب درکم آسڑے ورتوی پھر سے وتوی بچیا دام لا درا تلگ بر بندکا دے دام لا گورم دی کہ میں یو خاص مقصد دے نبی علیہ السلام وتو فرمائے ٹھیک تھا بابا واخلو گورا سمقصد دے وی گورا نبی علیہ السلام اور تشابر بندکا چوے قتل دو گو پدے منس کی دی کلشوی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ وربان خلو لگو لوخ کلی کو آلتنا وطد کافلی خلق گوری چدا سڑے خو دی معشوم سرے اور آگے خلقو تیوازو کو وطوید دی معشوم سوک مشر دی اغمال راشا ابو طالب سے ورخوات راغے وطوئی وایا وطوئی دا معشوم چدینو دا ستاسرے دا معشوم ستاسرگی سرشتہ دی ورسردہ وطوئی دا زما بچے دے وطوینا دا ستا بچے ندے دا معشوم ستا بچے ندے دی معشوم دا لامون معلومی گی چے دا بپلار وفات وی دا پلار خواږه نه دي لري ابو طالب سے وتوی آو د پلار وفات ته او زه ترې ما خوبستم د پلار پدای دا زما بچی دی ورته وینو مور راته وایا مور سوک دا څنګه دا کم ځای دا انو ته مور هم وفات شوی دا
مور وفات شوی دا هغه ورته بس ټیک تما معلومات شو یې او ته وای ګورا دې ابو طالب صاحب ته ګورا خبر واورا دا ما شوم زر تر زر خپل وطن تبار زر واپس ورسوا دې ګورې یو قابل قام ګرځوا دا يهود سور چې دی دا باد دشمنان کیږي او د تزرر نه رسي او دې ګورې مپرېږ د سفر باندې ځان سره مبوزا ګرځو ما زری ورسو د ډېر خیال وساته خپل کلي ته ورسوا او وی واورئ دا خبره چې پیغمبري چې دانو دا لاړله د آدم د اسحاق علیه السلام د اولاد نه لاړه د اسماعیل علیه السلام اولاد ته منتقل شوه بنو هاشم ته ور واوړېده او ورته وایي یو روایت کې راځي دا دغه ورته وایي إن هذا رسول رب العالمين إن هذا رحمة للعالمين ورتوي دا سړی چې دی دا ماشوم چې دی نو واورا دا د آخرې زمانې پیغمبر دی او واورا دا د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر دی او د ټول مخلوق دپاره دا یو رحمت الله رالیږلی دی دی به پیغمبر کیږي لا ماشوم دی چې پیغمبرای ټیم ته ورسېږي دی به پیغمبر کیږي ابو طالب سے پړه کې شک شو یاره چېرته دته څوک څه ضرر ونه رسوي یو روایت کې راځي شام ته لاړ ځان سره یې بوته زر تر زره یې بس هغه سودا خر سره واغسته او په مخه بیا واپس راغی او یو روایت کې راځي وایي نه دغه ځای نه واپس کړ یا یې واپس کړ یا یې بوته شام ته بیا زر واپس رالل کلي ته یې راورسو ډېر زیات خیال به ورله ساته چې ته څوک ورته څه نقصان ونه رسوي څه وخت تېر شو ډېر زیات کارسالي شوه ډېره زیاته کارسالي شوه بالکل دور حد ته کارسالي ورسېده چې ونې بوټي وچ شو خلکو ته ډېر زیات تکلیف شو ځناورو ته تکلیف شو مارغانو ته تکلیف شو د مکې خلک مشران سرداران راووتل او خلکو ته اعلان وکړه لکه دلته چې اعلان وشي چېرې سار بازاری له ځو نو دغه شان اعلان وکړئ راوځئ د باران دپاره څه انتظام کول غواړي څه مشوره کوو ډېره زیاته سخته ده مخلوق ته خلک راووته مشران راووتل راجمع شو دې کې یو کس دی ابن عساکر رحمت الله علیه دغه را نقل کړی دی او د جهیمه نه روایت کوي هغه وایي زه رالم مکې معظمې ته او چې رالم دغه وخت کې ډېره زیاته کاتسالي د خلکو ته ډېر تکلیف دی خلک راووته چېرې داسې څه وکړو چې د کاتسالۍ د باران دپاره څه طریقه اختیار کړو چې باران وشي مشران دي پکې څه مشران سرداران دي هغه وي راځئ چې ټول لاړ شو لات او غزا له به لاړ شو لات له به لاړ شو او غزا له به لاړ شو منت به ورته وکړو زاري به ورته وکړو دی بوتانو بس دی له به تلل هر څه دپاره دی له به لاړ شو منت زاري به ورته وکړو چې باران وشي یو کس پکې راپاسېد ورته یې څه کم عقلتوب کوئ تاسو ورته یې ولې وی تاسو که د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه اولاد هغه اثر موجود دی هغه در کې شته او تاسو یو پله بل پله ګرځئ تاسو لات او منات له ځئ او داسې نه کوئ چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام اولاد در کې شته هغه یې له نه ځئ نو هغه ورته وي ته جوړ ابو طالب صاحب دی یادې بیا و مغه یادو بیا هلته به لاړ شو که نه موږ له خو باران پکار دی موږ له خو د باران وشي چې پاره طریقه کېږي وی لات دې ماتې نه شي کولی دا د هغوی کار نه دی دا به داسې ځای ته تله غواړي د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه نسل لر کې موجود دی نو هلته ولې نه ځئ دا ټول خلک را روان شو او د نبی علیه السلام تر ابو طالب خواته راغله
چې دروازې ورته وټکول هغه راووته چې ویې کتل بلا خلک دی خیر خو دی وی خیر خو نه دی که نه ولې څه مسله ده وی زمونږ څاروي د تندې نه مړه کېږي زمونږ فصلونه زمونږ کجورو ته وګوره ونو بوټو ته وګوره کاکسالي ډېره زیاته شوه نو موږ تاله رالو چې ته څه مینت زاري وکړه تاله که څه طریقه درځي هغه طریقه وکړه زاري وکړه هغه لوی خدای ته زاري وکړه د وړو خدایانو کار نه دی د لاتي ماتي کار نه دی شریکان یې وله پیدا کول ګنې الله یې منو ابو طالب سے بتوئی خواہ تن نورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بچي راشدا خلق کو ډیر تنگ دي چې لړ شو زاری وکړو چې خدای باران وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي زچې زو بابا روان شو سره خلک هم روان شو خانه کعبه مبارکه تراله چې خانه کعبه مبارکه تراو رسید دلته کې خلک را جمع شو او ټول په زارای باندې دته وګه شه د ابو طالب ته چې دی بس کوي ابو طالب سے ورتوي دا زما کارم نه دی دا زما دا درخواست زم نشم کوله دا زما د وسنه هم بهر دا بسوک دا سلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل سماشومان لکه خپل امزوري مسره وسو کسان دی په لار چر روان دي هغه مسره یو قابل خواکیږي چې مکه خانه کعبه مبارکه خوا ته راورسید نو خانه کعبه مبارکه سره ابو طالب ولګید نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام مبارکه خانه کعبه سره ورجوخت کړه او هغه سره ولګولا او ورته بچي اچھا چای دی چاته کا والله نه وغواړه چې باران وشي خلق تنگ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک اوچت کړ او لاس اوچت کړ ی الله باران ورو خلق تنگ دی خدای باران ورو روایت کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاسونه مبارک لا په خپل مخ نور راخلي چې اسمان کې ځای په ځای غوث کې راجم شو پیدا شو یو ځای ته راجم شو باران ته نشورو شو چې سوی لاس په مخ مبارک راخل ان بیا باران شروع شوه دومره باران شو دې نه علاوه یو ځل داسې بیام شوی دی چې کا سالی ډېر شو انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې ده او الله تعالی د نبی اسلام په دعا سره هغه د ابو طالب سره نبی اسلام راځته دي انو دعا یو کړه باران الله ذوالجلال شروع کو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وړوکواله لا شروع دي او دور حتی داغه په دې سره د خوالي د شهرت او د خوالي شهرت او شو د نیکوالی شهرت وشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمالاتو چرچه جوړه شو الله رب العزت و ظاهر حسن هم ډیر زیات ورکړل اخلاق هم ډیر خولي ورکړیو حسان صاحب چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو په کوم شپه نو حضرت حسان صاحب دا یو مشهور شاعر دی او دته به شاعر النبی د نبی علیہ السلام شاعر به وتوي دا ډیر عمر سړیو شپېته کاله ژوند ول الله دا یو دغه شپږ شریکاله ژوند ول الله ورکړو چې نبی علیہ السلام پیدا شو هغه وخت کې د عمر شپېته کاله او بیا د هغې نرستو د مسلمان شویم دی او دی بیا صحابي دی او دی بیا شپېته کاله ژوند دی ورپسې نور هم تېر کړی شپږ شریکاله ژوند دی تېر کړی دی دا دی بیا وروسته ړوند شوی دی په سترګو باندې ړوند شوی دی دغه حسان صاحب د نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته ورځ داسې کتل ډېر زیات ښایسته و الله ذوالجلال ورله حسن ورکړو بې شانه حسن یې ورکړو د حضرت یوسف علیہ السلام حسن ډېر زیات ته مشهور دی خو د نبی علیہ السلام حسن په هغه هم سیوا د خدا په حجابونو کې پټ و حجابونه پې پراته و نو حسان سے بتا سے قتل نو توئی واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان صاحب ډیر کلک شاعر و. نو د نبی علیہ السلام مخ مبارک ته اسی قتل خوند ولا ډیر ورکو مزه ولا ډیر ورکړه. نو د نبی علیہ السلام صفت کو نو صفت کی په شعر کې وته وی واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء. وتوی خستمستان مخ کی چرت لیدل نه او د الله پیغمبر قسم نه ک دومره زما ما چرتم زما د سترګو دور خسته پر خپل جون کی لیدل وی. واجمل منك لم تلد النساء او استانا خپل قسم نه کلا درو سپوري یوی مورم زیګولې وی. مور راوړل نه نو زبې وینم سو مور راوړل نه دی مور زیګول نه دی ستاغه نه خسته خو مور پیدا کړي نه دی. او ورته وای خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. د هر غیب نه الله ذوالجلال دومره پاک او صفا پیدا کړي داسې پیدا کړي كأنك قد خلقت كما تشاء. لکه ته چې پیدا شوی داسې لکه څنګه چې ستا خوښه وه والله ته پیدا کړی. دومره الله پاک په ښایست په اخلاقو په علمیت په پوهه په هر صفت د کمال باندې الله داسې کامل کړی لکه چې بنده ته څوک وایي چې ستا ځان څنګه خوښ یې هغسې کا. هسې که یو سړي ته ووایي چې ځان هغسې جوړ کړه چې ستا ځان څنګه خوښي نو چې دی به د خپلو سترګو سره څه کوي دی به د خپلو بڼو سره څه کوي دی به د خپلو لاس او خپو سره کم عمل کوي دی به د خپل مخ سره څه کوي او دی او ورته وایي نه دی داسې خسته چته او نه داسې برابر د مور نه پیدا شوی دی. یو احسن خسته ته وایي و اجملم خسته ته وایي خو احسن هغه خسته ته وایي چې ظاهر خسته وي او اجمل هغه خسته ته وایي چې هغه ظاهر هم خسته وي او په اندامونو باندې بالکل برابر وي ذرې برابر نقص پکې نه وي نه په لاسو کې نه په خپو کې نه په سترګو کې نه په غوږو کې نه په غاښونو کې نه په ژبه کې نه په هېڅ قسم. بابا عبدالرحمن ځان ته څه وایي نو هغه ورته څه وایي وای د بدن دغه بحث پاکیزه دی د بدن دغه بحث پاکیزه دی لکه ذات د ویښتو نه لري چې ها دومره پاک دی دومره د غیبونو نه صفا دی دومره سوتره دی او دومره پاک دی لکه ذات د ویښتو نه لري چې ها پښتو کې اگای ته وایي اگای د چرګې اگای ته ها وایي که نه نو لکه څنګه چې په اگای باندې د ویښتو ذات نشته ای د الله پیغمبره قسم دی چې پتا کې د غیب ذرې برابر دوره څه شی نشته لکه په اگای چې ویښته نشته. داسې پاک او صفا داسې سوتره د هر قسم غیب نه د هر قسم دغه نه الله داسې پاک. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر غیب نه الله پاک داسې پاک ساتلی دی چې چېرته د شپې راغی وی میده سورم ماشوموالی نه پوهېده په دې چې دا جایز دي که ناجایز هغه خو اسلام نه دین نه و ماشوموالی دی پوهېږي هم نه خو الله تعالی سره د دې چې دی محفوظ نه و مکلف نه و بالغ نه و بچی و دین نه و اسلام نه و سره د هغې نه الله تعالی دومره پاک ساتلی دی چې هغه میده سی وطن نصیب کړی میده سی وطن. نبی علیہ السلام فرمایي یو پیری ته داسې نور هلکانو سره په سلبو باندې اخته وم نو چې لبې کېږي نو که د خیال یې هغه وخت کې خلک دې لبو کې اوس هم چې څوک لبې کوي نو عام طور سره کپړې لرې کړي لکه کمیس لرې کړي صرف څه بنین واچوي پرتوګ لرې کړي څه چړې واچوي او ځکه چې په
د لبو په دوران کې په دې کمیس او په دې پرتوب کې دونه نشي والی لبې نشي کېدی نو دې وجې نه دې ته خپل نو عربو به داسې کول چې هغه خپل میزر به لر کو مثال څه چړې به و هغه غټ لنګ به لر کو نو یې ټولو ملګرو دغسې وکړل ما مې اراده وکړه ویې رستو نه ما باندې یو څپېړه راله او داسې یو ټک رانه ووته چې مې وکته څوک شته نه او څپېړه راته راورسېده څپېړه مې وخوړه او یې راته وایي چې خذ المیزر پلتې بندې کلک وتړه لږې نه کې نبي علیه السلام فرمایي ما سره د دې چې داسې بې پردې نه وو لکه دې لبو ته چې څوک لبې کوي میدان باندې نو داسې بې پردې نه وي چې ګنې بیخي بربنډ ګرځي خو هغه سیوایي کپړې لري کي خو نبي علیه السلام الله د هر غیر نه دومره زیات حفاظت کړی دی پاکې ساتلی دی چې هغه سیوایي کپړه هم لرې نه شوه وی ما ته غیبي اواز وشو چې مه لرې او څپېړه راته هم بې میلاو شوه لکه ماشوم له چې سړی ادبا دغه ورکوي ډانټنه ورکوي زورونه ورکوي یا ونه څپېړه ورکوي نو دا نو نبي علیه السلام حال احوال دی دې پسې بیا څه وشو انشاءالله که زندګي وه نو که قسمت کې نو ورپسې به هم درته بیان کوم انشاءالله د نبي اسلام سیرت باندې به سره دې به ورته په دې چې د خپل پیغمبر د خوی اخلاق او عاداتو نه ورڅه خبر شئ چې نبي علیه دا پاکه میاشت په دې کې دا دومره لوی رحمت الله ذوالجلال الله تعالی دا آیت چې ستاسو وړاندې زه تلاوت کوم الله تعالی دې کې یو خبره کوي دې د ښایسته خبره د الله ټولې خبرې ښکلې دي خو چې کمې کمې ته سوچ کې نو ته باید دا یو خو دا بل شان ښکلې ده نو چې بلې ته سوچ وکړې ته باید دا خو دا بل شان ښکلې ده الله رب العزت پر مخلوق څومره احسانات دي څومره نعمتونه انعامات دي الله تعالی چرې نه دي ویلي چې زبادن نه ده کړې چې ما پتا د اوبو نعمت کړی دی څومره ښکلې اوبه در کوم ما پتا د رزق نعمت کړی دی ما پتا د ځوانۍ نعمت کړی دی ما پتا د بچو نعمت کړی دی ما پتا د پلانی د خدای نعمتونه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وایي که د خدای نعمتونه شمیرل غواړئ قسم دی کې وشمیرئ د حد نه ډېر زیات دي داسې نعمتونه ستا ورته خیال نه دی موږ یو استاد او ډېر زبردست استاد د هغه یو ماشومه وه هغه به ورسره غېږ کې ناسته وه او موږ ته به یې سبق ښو نو هغه ماشومه بیماره وه ما ورته یو ورځ ویل مجید ماشومې څه تکلیف دی ماشومه غېږ ماشومه وه داسې ګرځېده ایله ویل بد د دې داسې تکلیف ته چې دې ته ډېره زیات دا ژوند ګران دی ماجي دې ته څه تکلیف دی وی دې ته دا تکلیف دا بیماره نه ده وی دې په بدن کې مسامات نشته دې په سرمنه کې مسامات نشته دا ویښته پې نه وو په بدن یې مسامات نه وو ویښته هم نه وو مسامات نه وو نو غاښونه هم صحیح نه وو مسامات نه وو باڼې هم نه وو مسامات نه وو په سر هم ویښته نه وو مسامات یې نه وو نو په ګرمای کې به ډېره په تکلیف په سړځای کې به ډېره په تکلیف نه سړځي برداشت کولی شوه نه ګرمي برداشت کولی شوه موږ باندې ګرمي ډېره شي نو بدن نه خوله په مساماتو بهر راوځي یا موږ اوبو ته ورکوز شو نهر ته کوز شو یا اوبه په ځان راپرېږدو یخني په مساماتو دننه لړه شي نو زمونږ ژوند ورباندې اسان شي چې دا بدن دا سرمن لکه د پلاستیک په شان د پاپوس په شانتې شي او نه پکې څه شی دننه ځي او نه ترې بهر راوځي د دې بنده به څه حال وي څومره تکلیف به وي زمونږ ورته اړو خیال نه دی چې دا هم ګنې یو نعمت دی اړو چا ورته خیال نه دی چې دا هم یو نعمت دی امام غزالی صاحب وایي تا د خدای نعمتونو ته کتلې نه دي بنده الحکمت فی مخلوقات الله کتاب یې لیکلی دی وایي ته ګوره د خدای قدرت ته په دې بدن په دې سر کې دی د سر ویښته دي هغه لویږي د ګیرې ویښته دي هغه لویږي د بریتو ویښته دي هغه لویږي د بڼو ویښته دي هغه نه لویږي په یو سر کې دي څه لویږي څه نه لویږي د خدای دې قدرت ته ګوره دا یې څومره لوی نعمت دی هغه وایي وایي ستا ورته خیال نه دی حالانکې دومره لوی نعمت دی که چېرې دا د بڼو دا ویښته لویېدل څومره تکلیف به ودي انسان ته دته به څومره ګرانه وه د سترګو سره به یې څه کول د سترګو ویښته د بڼو الله تعالی کلک پیدا کړي شپول دی د برنای هغه یې په بره کاږه کړي دي که تنه هغه یې په ښکته را کاږه کړي دي که د برنای هغه یې په ښکته را کاږه کړی وې د ښکتنه زیز مې دی په بره ور کاږه کړی وې بیا به دې څه کول څه دې سره به دې څه د الله د نعمتونو شمېر نه کېږي نو خدای پاک قرآن کې دا نه دی ویلي چې دا نعمتونه یې کړي صرف دا وایي د خدای د نعمتونو شکریه ادا کا
نور تی شمیرل شي نه خو یو نعمت دی آیت کې الله فرمایي وای ما پتا ډېر لوی احسان کړی لقد من الله علی المؤمنین الله وای په مؤمنانو مې ډېر لوی احسان کړی دی یا الله سه احسان دې کړی دی مال دې بچی را کړی دی نه رزق را لرا کې نه بنگله دې را کړی نه موټر را کې نه او مال خوراکونه را کې میوې را کې نه ځواني دې را کړی نه دغم نه یادو مال می وجات را کې نه دام نه یادو یخی و بران را کے نا دام لتا نیادم صحت تیرا کڑے ڈالوی نعمت تے اللہ وی نا دغم نیادم ما در بانی او دیر لو احسان کڑے دے او چا بانی میں کڑے دے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ وی قسم دے پا مومنانو میں دیر لو احسان کڑے دے سا احسان دے اللہ دا کم احسان دے چتے پا ما بان اس بادی اللہ دا کم احسان دے اللہ وی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ وی دا احسان میں کڑے دے چھ محمد الرسول اللہ میں در نصیب کڑے دے دا احسان میں کڑے دے کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوے چی وی بسو زناور بوی ساروے بدنخو سپے بدنخو چینیانو تا گورا چی نبی علیہ السلام نمانی کافرو تا گورا سپی خوری پیشوگان خوری چندقان خوری سن خوری مور نشتا خور نشتا خزا نشتا لور نشتا چسے وکلا دے وکلا دا برکت دا محمد رسول اللہ مالے سمرہ کلے جوان را کڑے دے مالے خور ما تو خولا مور را تو خولا خزے را تو خولا بچے را تو خو پلار را تو خو مور را تو خولا عام پا معاشرہ کے مخیطہ دی زنانہ رالا ما تخبل حبیب داوے دی دی دا سے وہ تاور لکا سکا خور تا جگوری یو زنانہ تا مخیطہ ناری نرا گئے دا وطا منتا خبل پیغمبر دا خدا قرآن کے فرمائی دی یا پیغمبر را تا خودلی دی انما المؤمنون یقوى دا سے بہتا گوری لکا سکا رور تا چبر لگو دا برکت دا خورا و دا مخورا دا پاک تے و دا پلیت تے دا جائز دے و دا ناجائز دے دا برکت دا چا منگ بار سا خوڑل پاک او پلیت منگ پسو پی جندو دا اندوان دا دا هم پر تانا بانے کا پرائشتا ولی دا غوام اتیاز اس کی ولی دا غوام اتیازو تا سر لاندی کے وین دیئے ولی کا پرائے خوشتا عقل خوشتا و محمد رسول اللہ ورسر نشتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ قرآن ورسر نشتا دا علماء ورسر نشتا دا محترمو دیر لو احسان اللہ و ایماد روانے کڑے چی دا سخپل پیغمبر میں در نصیب کو انشاءاللہ دے متعلق نور خبری ورمسیب انشاءاللہ دا نبی اسلام بیا دول سکالون پس تسوشو کہ اللہ تا منظور ورپسیب نور خبری کو اللہ دعاو کئی محترمو دیر ملگرو دعا دا پار ویلی یا الہ العالمین رسم وارد الرسل غلطی بے ادبی شیطرات معافیو کے او د خپل حقوق پیغمبر په خوږو طریقو باندې مونږ کلک روان کې او په دې جمع چې څوره مسلمانان شریک شوي دي الله د دې ټولو د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي په کورونو مالونو اولاد او په رزق کې برکتونه واچي ډېر مسافر دي زمونږ د درس کې مونږ سره شریکېږي بیانونو کې دا اوس نه بیانم ډېر مسافر دي او مسافر ډېر زیات مسافري ډېره زیاته ګرانه ده اللہ ذوالجلال دغه مسافر ته چې تکلیفونه دي څه پریشانای دي هغه لري کې الله آسانای ورته ورکړي او سختای او تکلیفونه ته الله لري کې حلال رزق مال ورته خدای ډېر ډېر ورکړي چې څه مشکلات دي مشکلات حل کړي اوس راته یو ملګري وي د دعا دپاره درخواست وکړو چې یاره هغوی ته څه تکلیف دی ضرورت دی او ډېره کمزوري ده څه پیسو ضرورت دی الله ذوالجلال ورته د خپلو خزانو نه انتظام برابر کړي الله دې دا مشکل حل کړي اللہ دے ټولو عجزانو فقیرانو ته حلال مال رزق ورکړي الله سوره
بیماران چې ته ورته کامل عاجل صحت ورکې، څوک بې اولاده دي خدای نیکمل اولاد ورکې، د چا نارینه اولاد نه وي الله نارینه اولاد ورته ورکې، او د چا چې بچي شته الله ته نیکان صالحان دینداران کې. او رب العالمین زمونږ دلته دې محفل کې چې دا څومره شریک شوي دي خدای دا ستا ډېر نیازبین دي او ستا ته خوښ دي، ځکه ته د خپلې خبرې ته د کم ځای نه راولې، ته کمو کلو نه راولې کنې نو چې کم ستا خدای ستا منظور نی او ستا خوښه نی او ستا اراده نی نو د خوانې بل په لګوځې، او چې کم تا ته خوښ نو خدای د کم ځای نه دلته راولې. یا الله چې دا دومره نیازبین دي او نیازولي دي رب العالمین د دنیا او د آخرت خوشحالی ورته ورکې، ته پریشانی ختمې کې، خدای خپل رضا را نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.